اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د رمضان مبارک میاشت او د یو مبارک کار په حواله سره تاسو ته اطلاع درکوم او د هغې د سپورټ التجا به درته کوم. په سوات کې خپل کور فاونډیشن چې هغه خپل کور ماډل سکول چلوي، چې په هغې کې د یتیمانو هلکانو او د یتیمانو جنکو د هغې پرورش کېږي، هغې له تعلیم ورکړی کېږي، د هغې رهایش، د هغې د خوراک، د هغې د تعلیم او څو پورې نوکري نه شي د هغې پورې د هغې بندوبست کېږي. او دا واحده اداره ده چې کله یوه اداره نه وه نو خپل کور ماډل سکولو او خپل کور فاونډیشنو او د ډېر وخت نه د 1996 نه دې خوا دا کار کوي. د هغې نه مخکې هم دې کار کوو، خو باضابطه طور باندې 1996 نه دې خوا تقریبا څه کم یو کم 10 کال وشو چې دا د یتیمانانو جنکو یتیمانانو بچو یو سهاره ده. په دې کې د هلکانو د تعلیم بندوبست هم شته، په دې کې د هلکانو سره سره د جنکو د تعلیم بندوبست هم شته، د هغې د خوراک پوشاک انتظام هم شته، او بیا هغې له معیاري تعلیم ورکوي چې په دې کې ډاکټران، انجینران، CSS افسران د دوی د لاسه په هغه ماشومانو کې جوړ شو. خو اوس څه کال مسله دا ده چې دوی د جنکو د کیمپس د هلکانو د کیمپس سره سره خپل کور ولې جوړ کړی چې هغې کې فلیټس دي، د 10 بچو دپاره فلیټس دي، هغې ته یوه خاله ده او یوه میټرن ده، هغې خیال ساتي او مفت خوراکونه او مفت تعلیم دی. او خپل کور ماډل سکول سره موږ ټول افیلیټډ یو، نو موږ سره دا تشویش دی چې داسې نه چې دا عظیم کار کوونکې عظیمه اداره چېرته بند شي. نو خپل کور ماډل سکول او خپل کور فاونډیشن ته ستاسو د صدقاتو د صدقې د فطرانو د صدقاتو د زکاتونو د دې ضرورت دی. د رمضان میاشت ته خلک زکات ورکوي، صدقات هم ورکوي، 1 روپۍ په 80 کېږي. نو چې دې یتیمانو سره د یتیمانو جنکو هلکانو سره تاسو مدد وکوئ او دا عظیمه اداره چې په دې عظیم میشن کې هغه اخته ده، دغه عظیمه اداره بنده نه شي، ستاسو په تعاون به کېږي. نو دې کې تعاون وکوئ، صدقات ورکوئ، زکاتونه خپل ورکوئ، صدقه فطر ورکوئ، موږ سره هیلپ وکوئ چې دا اداره بندېدو طرف ته لاړه نه شي او د یتیمانو دغه واحد یو امید چې په سوات کې دی او هغه د ټول ملکن ډیویژن خدمت کوي، دغه امید ختم نه شي. په دې سکرین باندې به د خپل کور فاونډیشن د احتیاطو لپاره IBAN نمبر او بینک اکاونټ او د بینک نوم به راځي، هغې ته د نن نه خپل احتیاط شروع کوئ. هسې روژه ده، 1 روپۍ په 80 کېږي. نو دا په دې عظیم کار کې که تاسو دا صدقات او زکاتونه ورکوئ نو دا به ډېر زیات په کار راشي، او د روژې په میاشت کې چې ورکوئ نو دا به 80 چنده شي او الله تعالی به د دې 1 په 80 بدل درکړي. اللہ تعالیٰ خوشحالہ کا. ډیره مننه. घर, ऑफिस या हर जगह बआसानी अपने मोबाइल ईजी पैसा ऐप पर अपनी ज़कात व अतियात भेजने का तरीक़ा। ईजी पैसा ऐप ओपन करें और मेनू में डोनेशन पर क्लिक करें, मुख्तलिफ दी गई चैरिटी इदारों में खपलकोर फाउंडेशन पर क्लिक करें, फिर अपनी मर्ज़ी का रकम दर्ज करें और डोनेट नाउ पर क्लिक करें। आखिर में कन्फर्म पर क्लिक करके अपनी ज़कात व अतियात भेज दें। सादा टचपैड मोबाइल से ईजी पैसा पर ज़कात व अतियात भेजने का तरीक़ा। सबसे पहले *786# मिलाए, फिर 4 दबाए, फिर 3 दबाए, फिर 8 दफ़ा 99 दबाए, फिर 2 दबाकर खपलकोर फाउंडेशन मुंतखब करे और रकम का इंदिराज करके सेंड कर दे। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर ममालिक में रहने वाले मुखैर हजरात अपनी ज़कात व अतियात खपलकोर फाउंडेशन दिए गए ऑनलाइन बैंक के IBAN पर भेज सकते हैं।